نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين صدق الله العظيم. محترم مسلمانانو، د قربانۍ ورځ او د اختر ورځو هغه را روانه ده. نو د قربانۍ متعلق با یو څو خبرې وکړو چې قرباني په چا باندې چې کوم دی واجب ده. نو محترمو، قرباني په هر هغه چا باندې واجب ده چې هغه عاقل یي، مقیم یي، مسلمان یي، بالغ یي او د هغه سره چې کوم دی 52 تولې چاندي یا د هغې په قدر باندې چې کوم دی هغه د هغې سره مالیت وي، نو په دغه انسان باندې قرباني واجب ده. نو کله د سره 52 تولې چاندي وي یا ورسره چې کوم دی سره وي توله خواوشا او د هغې سره لږ روپۍ وي، نو دا بیا د 52 تولو چاندي نه زیات قیمت جوړیږي، بیا هم په ده باندې قرباني واجب ده. یا د ده سره چې کوم دی نغد چې کوم دی دومره روپۍ دي چې د 52 تولو چاندي قیمت ته ورسیږي، یا دغه رنګ یو انسان سره مال تجارت دی، یا یو انسان سره د ضرورت نه زیاتی سامان مثال طور باندې یو انسان دی د هغه سره یو څیز دی لکه یو بیډ به واخلو، مثال ډبل بیډ، دا د انسان سره د یو په ځای 2 دي، یو ورسره خپل لی په هغه د استعمال لی بل یو زیاتي پروت دی، مثال دا د ضرورت نه زیاتی شو. دغه رنګې هر څیز واخلی چې هغه د ضرورت نه زیاتی وي، هغې ته په لحاظ ضرورت نه وي، نو دغه به چې کوم دی هم په هغې کې شمارلی شي. فرق په زکات او قربانۍ کې دقه دی چې د ضرورت نه زیاتی سامان دا خو په زکات کې نه شمارلی کېږي، خو قربانۍ کې چې ستا سره څه پیسې وي او یا څه د ضرورت نه زیاتی سامان وي، دا را یو ځای کې د دې چې کوم دی هغه نصاب چې کوم دی هغه د 52 تولو چاندي قیمت ته ورسېږي، په تا باندې بیا هم قرباني واجب ده. دغه رنګې یو انسان دی په زکات کې شرط دا دی چې په دې باندې به 1 کال تیریږي، په دغې مال باندې، نو هله به بیا زکات په دې باندې هغه فرض کېږي. حالانکه په قربانۍ کې دا شرط نشته که یو انسان دی سبا اختر دی په نن باندې چې کوم دی د ده سره پیسې راغلي او هغه پیسې د 52 تولو چاندي قیمت ته رسي او د ده سره وي، بس په سبا له به د باندې قرباني اوس واجب ده. نو په زکات کې حولاني حول شرط دی چې کال پې تیر شي، په قربانۍ کې دا شرط هم نشته. نو محترمو، د قربانۍ اهتمام پکار دی، په دې کې چې موږ سستی نه کوو. الله پاک زموږ سره احسان کړی دی چې حضرت اسماعیل علیه السلام الله رب عزت ابراهیم علیه السلام ته حکم وکړو چې خپل بچی ذبح کړه، نو هغه خو د الله پاک حکم ومنو، دو خپل بچی چې کله ذبح کول له بوتلو، الله پاک د هغې په بدله کې چې ابراهیم علیه السلام د خپل بچي نه هم زړه صبر کو، د الله پاک حکم یې ومنو، دو خپل بچی ذبح کو، الله پاک د هغې په انعام کې چې کوم دی یو ګډ چې کوم دی راولېږو، هغه ګډ چې کوم دی ذبح کړی شو او هغه سنت طریقه چې کوم دی موږ ته پاتې کړی شو. د دې وجې نه صحابه کرام تپوس کوي ما هذه الاضاحی یا رسول الله، ای د الله رسوله دا قربانیانې دا څه دي؟ دا څه دي؟ نبی علیه السلام فرمایي سنت ابیکم ابراهیم علیه السلام، دا د ابراهیم علیه السلام هغه سنت دی، ستاسو د پلار د ابراهیم علیه السلام دا سنت دی. صحابه کرام بیا تپوس کوي قالو فما لنا فیها یا رسول الله، اے د الله رسوله زمونږ د پاره په دې کې څه دي؟
نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل بكل شعرة حسنة، په هر یو ویښته باندې چې کوم دی نیکي الله پاک انسان له ورکوي. قالوا فالصوف یا رسول الله، صحابه کرام وی اے د الله رسوله دا کم وړی چې دي لکه ګډ وغیره په د باندې خوړی وي د دې حکم څه دی؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل بكل شعرة من الصوف حسنه، په هر یو ویښته باندې د وړی په دې باندې هم چې کوم دی نیکي ملویږي. دومره چې کوم دی محترمو دا لوی فضیلت دی چې هغه فضیلت بیا په دې ورځو کې انسان ته نشي ملاوېدلی. قرباني تېره شوه، بس تېره شوه، بیا دغه فضیلت ستا نه لاړو. د قربانۍ چې کوم دی مثال افضل خدا ده چې هغه د اختر په او غټ اختر په اول ورځ باندې وکړی شي. که څه مجبوري وي یا نور څه عذر وي په دویم ورځ دې وکړی شي، او که بیا هم څه عذر وي په هغې ونه کړی شي په درېیم ورځ چې کوم دی دا نور د ډوبېدو پورې بس دومره ټایم دی چې دا ستا نه لاړو، بیا د قربانۍ ثواب او فضیلت ستا نه ختم شو. نو محترمو چې کوم دی د قربانۍ مونږ اهتمام وکړو، او دا قرباني چې کوم دی په چا باندې چې واجب ده چې په دې کې سستي ونه کړی شي، ښه په بهترین انداز کې ښه په تسلۍ سره چې کوم دی هغه دا قرباني وکړي، په دې کې چې کوم دی سستي ونه کړي. الله رب عزت موږ د قربانۍ کول توفیق راکړي. وآخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.